حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ د شپې به ګرځېده. خلیفه امیر المؤمنین دې ته وایي، د شپې به ګرځېده. معلومات به کول، څوک خفه دی او که څوک خوشحاله دی. د مدینې شریفې نه بار ووت، یو ځل یو صحرا ته لاړ، اونې بوټي دي او دی پکې روان دی. یو رڼۍ ولیده، ورنږدې شو چې ګورم چې دلته څه شی دی، دا رڼا په دې شپه کې په دې میدان او بیابان کې څه کوي. چې ورنږدې شو د هغې نه د انسان د فریاد اواز واورېد، لکه یو انسان چې زبیرګي کوي. اواز یې وکړ، الله مو بخه، څوک دی، څه چل شوی دی؟ د خیمې نه ولې یو سړی راووت، وی او دا زما کور والا دی، دې خیمه کې دی او بیمار دی، فریاد کوي. وی څه بیماري ده؟ وی د ماشومانو بیماري ده، اولاد تکلیف دی ورته. نو وی بیا وی مسافر یم، څوک نشته. وی دې ښځې سره د څوک د خدمت شته؟ ولې چې د کوم انسان دا تکلیفي نو هغې له خامخا یو بني ادم پکار چې هغې خدمت وکړي. وی نه څوک هم نشته، یو زیم یو مې دا ښځه ده. وی ښایي څوک نشته؟ وی نه. په یو منډه کور ته راغی خپلې بیبي ته. ګوره عمر فاروق امیر المؤمنین دی، د مسلمانانو بادشاه. داسې بادشاه نه لکه زمونږ دا بادشاهان دا ګوډاګیان، داسې بادشاهان دي. د پاکستان چې لس یو ځای کې ردې نه بادشاهي زیاته وه، 2 لکه مربع میل، 2 لکه مربع میل علاقه د هغه لاندې وه. دا بادشاهان د هغه خپو کې حلال کړ. د الله نه یری څونه وه. خلیفه د مسلمانانو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلیفه دی، مجاهد، څومره خوښ د دواړو جهانو سردار ته. راغی بیبي ده، فلان کې یو مسافر سړی دی او مسافره ښځه ده، او فلان کې ځای کې خیمه کې غریبانان ډېره دي او ښځې ته ډېر لوی تکلیف دی او فریاد کوي، جاړي. هېڅوک نشته د هغې مظلومې بې کسې. اوس ښځه انکار ونه کړي چې زه خو ستا خدمت کوم، خو کور کې دننه کوم، زما څه کار دی چې د بار زما په صحراګانو کې د پردو خلکو خدمتونه کوم. امیر المؤمنین بل څوک راوړی. نو ښځې ته ګوره په منت وایي. نو ښځې مسافره ده، مظلومه ده، تکلیف کې مبتلا ده، څوک ورسره نشته. الله به ډېر لوی اجر او ثواب درکړي. کراسه او امیر المؤمنین تابعدار. داسې ښځه خو نه وه. څه چل دی ورته؟ د ماشومانو د پیدایش تکلیف دی. نو هغه زنانو ته خو پته چې کم سامان لګېده او کم خوراک لګېده او کم څیزونه، زر زر یو غوټه تیاره کړه. اله امیر المؤمنین مخکې کېږه عمره چې ده در سره زر زمه ګورې، دا سخت تکلیف. ورورسېدل خیمې ته او د امیر المؤمنین بیبي د عمر فاروق بیبي ورننوته. د هغې پوره خدمت یې وکړ. سړی یې تېرا بار کړه چې ته بار ته راوځي. هغه لګیا دی د عمر فاروق سره، خبره یې ترې کوي، پېژني نه چې دا عمر فاروق امیر المؤمنین دی. او دا لګیا ده د هغه مریض زنانه خدمت کوي. داسې خدمت یې وله وکړو چې الله تعالی هغې زنانه له زوی ورکړ، بچې پیدا شو. چې بچې پیدا شو د عمر فاروق بیبي په منډه بار راووته د خیمې نه. وی امیر المؤمنین مبارک دې شه، ستا دغه مسافر رور ته الله زوی ورکړ. خو چې دا خبره یې وکړه نو هغه سړی پرپی شو. هغه ته خو پته نه وه د عمر خو ډېر لوی روب و، ډېره لویه دبدبه وه د عمر فاروق رضی الله عنه. داسې خبره خو نه وه. خلک به ته یېرېدل، متیاجې به د یهودیانو او عیسایانو په بسترو کې کولې. د عمر نوم به یې واخېسته. او ګورې دا یقینا تاریخي خبره ده، تاسو خو به اورئ، خو دا تاریخي خبره ده چې یهودیانو او عیسایانو به خپل بچیو د کول او جړل به. دا ټکې به وي جاء عمر راغی. دومره د هغې په زړه کې هغه یره پرته وه، حالانکې ظلم یې تر ننه پورې چا سره نه دی کړی. اوس خو دا یهود او عیسایان د مسلمان سره څومره ظلمونه کوي. هغه د ظلم بادشاهي نه ده کړې. هغه اقلیت لا یهودیانو له عیسایانو له خپل حق ورکړی دی. د کافر د ګرجې حفاظت یې کړی دی. هغه یو داسې امن قایم کړی چې د مسلمان زندګي په خیر او په خوشحالۍ وه، او جناب د یهودي او د عیسایي او د کافر ژوند هم د خیر او د خوشحالۍ وه. دهشتګردي هغه نه ده کړې. اوس خو ظالمان
چې لاس کې طاقت وي په مسلمان ظلم کوي زیاتې کوي. وی امیر المؤمنین مبارک تشا وی ستا دغه مسافر رور زوی شو چې هغه دا ټکې واورې دغه مسافر پر پیشو. خو دا مې څه غلطي وکړه د عمر د امیر المؤمنین په ښځه مې د خپلو معشوق د زنانه د بیمارۍ خدمت وکړه. دا شو او چې هغه ښځې دا ټکې واورېده خو هم نه وه خبر، نو د ولادت نه پس چې هغه بل کم تکلیف زنانه له راځي دومره یره پرې راله چې هغه تکلیف الله تعالی فوري ختم یارې د وجې راغی دا سړی عمر فاروق ته په خپو کونډو لاس کېښود. د مسلمانانو خلیفه امیر المؤمنین معافي غواړم، ما خو تا سره ډېر زیاتې وکړه، په شپه مې وکړولې او بیا ستاسو بیبي سره مې ډېر زیاتې وکړه. دا خدمت خو د دیانو خدمت دی او دا ما ستاسو د امیر المؤمنین د خلیفه په بیبي د دیانو خدمت معافي غواړم جی. عمر وی ولې؟ دا زما فرض دی، ما نه که د قیامت پر ورځ الله تپوس وکړي چې ستا د مدینې په ګاونډ کې یو مسافر سړی او مسافره ښځه او تکلیف ورته و تا ورسره څه امداد کړی دی، الله له به د قیامت پر ورځ څه جواب ورکړو. دې ته خلیفه د مسلمانانو وایي د دیانو خدمت په بیبي باندې کوي. ولې؟ زړه کې خوف خدا یره پرته ده. الله دې زموږ په زړه کې یره پیدا کړي. یره چې پیدا شو په زړه کې والله ما د غوی مثال درکړه چې داسې غوی وي چې په د ښکرو شلول کوي او سخت خطرناک غوی وي او چې د مالک د چوکۍ یری په ذهن کې پرته وي مجال شته چې د لارې نه بل طرف ته قدم خو والي. انسان په زړه کې چې یره یې دی به ولې ټیک نه روان. ورونو زموږ په زړه کې د الله یره نشته، حقیقت ته ګورئ موږ د الله نه یریږو، هسې په خولې زباني جمع خرج چې الله او د الله قدرت او یره او یره او یره یره. عمده عمر فاروق رضی الله عنه دی یو ورځ روان دی د مدینې شریفې په کوڅو کې یو د جګړې اواز یې واورېد. کور کې دننه د زنانو جګړه ده، دی ورته ودرېد چې معلومات کوم څه چل دی. لور او مور په جګړه دي. مور ورته وایي وی لورې په دې پیو کې اوبه واچوه. لور ورته وایي مورې دا ګناه ده. یاره لورې واچوه پیسې به وګټو. مورې الله له بس جواب ورکو. عمر فاروق اعلان کړی دی، ګوره لور داسې مسلمانه ده. عمر فاروق اعلان کړی دی چې که چا هم پیو کې اوبه واچولې او زه پې خبر شم سزا به ورکومه. مور امیر المؤمنین خلیفه اعلان کړی دی. مور ورته څه وایي ای بچې دلته امیر المؤمنین کم دی، خو شپه ده نیمه څه خبرېږي زموږ نه، لږې غوندې اوبه ورکړي او جام ور واچوه. یې مورې که امیر المؤمنین نشته عمر د هغه رب خو شته که نه؟ دې ته ایمان وایي. امیر المؤمنین نشته د هغه رب شته. امیر المؤمنین موږ نینی د هغه رب مینی. امیر المؤمنین په تیاره کې نظر نه لګي، د هغه د رب تیاره کې نظر لګي. امیر المؤمنین په کوټه دروازه دننه ناست چانه نه دی خبر، د هغه رب په کوټه دروازه دننه نه دی ناست، هر وخت کې د انسان نه خبرېږي. په دې جګړه دي وایه اوس که نه موږ څه کوو؟ پیو کې اوبه ګناه د چورلټ غټه ګناه. اوبه د قیمت شی نه دی او تا قیمت ته ورسولی. پیسیر دی مثلا او پاو دې پکې اوبه ور واچولې نو 15 پاوره ته جوړې کړې نو هغه اوبه دې د پیو په قیمت خرڅې کړې. وی دا پی دی او پی نه دی ټګي نه شوه اوبو ته پی وی او د پیو په قیمت یې خرڅې. د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي من غشنا فلیس منا. چا چې زمونږ مسلمان رور بی سره ټګي وکړه دا زما ډلې والا نه دی، زما په لار نه دی روان. نو چې د پیغمبر په لار نه دی روان د چا په لار به روان؟ په دوکه او په ټګۍ پیسه پیدا کول. الله دې د دوکې او د ټګۍ د پیسې نه وساتي چې مسلمان پې ونه وی. زما رونو هغه زنانه مور سره په جګړه وه. عمر فاروق رضی الله عنه کور ته راغی. بیبي ته یې وی دې زوی له ښځه کوم او ما ولې جینۍ صحیح کړی زوی یې راوستو. بچي یو ښځه راله کوم. بابا ستا خوښه ده؟ نه زما د خوښې ده وکې که څنګه چل. بابا چې ستا څنګه خوښې؟ یو جینۍ مې صحیح کړې ده. نو ښځه ورته وایي کوم ځای صحیح کړې ده؟
وی د فلانکي شپونکي لور ده. وی امیر المؤمنین تر مسلمانانو بادشاه زوی د شهزاده د بادشاه زوی او د شپونکي لور. وی ښځې چې کومه جنۍ وله کوم د الله نه یریږي، زړه کې د الله یره پرته ده، زړه کې د الله یره وه، کوم ځای ته راورسېدله؟ د شپونکي لور ده د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه اینګور ته جوړه شوه، د بادشاه کور لراله، د خلیفه د مسلمانانو او د نبی علیه السلام د دویم خلیفه کور ته الله راوست.